الملأ ویل مشران من قوم فرعون د قوم د فرعون دي کسانو ته ویلي ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر د پویا په پند سحر کې فائق فی علم سحر او فی الشعراء سوره شعراء کې دي چنه من قول فرعون نفسه دا د خپل د فرعون قول دی دلته خو چې دا ساحر ورته ملأ د مشران ویلي دی تطبیق پکې څه دی تعدف د تعرض کوي فکانهم قالوا ما هو على سبیل التشاور گویا کې چې دې مشرانو د سره ویری په طریقې د مشورې کول نو فرعون ویل هغه مر سره ویل چې سید نو بیا د ټولو خبره شو کړه نو دلته ملأ ته منسوب کړولته فرعون ته منسوب کړ چې دا ساحر دی عالم دی په پند سحر او یرید دایره د لری ان یخرجکم چې تاسو باسی د خلکو ته وای مینار د کوم تاسو د ځمکې نه په ما ذات امرون تاسو سم مشوره ده فرعون د خلکو ته ویلي نو یو خو چې څوک بدنامه نو دوه طریقې بکې دا دوه طریقې حکومتونه چې سړی شخص بدنامي یو پاغه کې آی بلګي یو بل ورته وای چې دا بس دا کار خرابای بدا دوه خبرې دي دا دهشتګرد دی او دا کار کړی دی او د دې علاقې امن خرابوي حکومت چې خلکو ته دغه ورکوي وایي امن خرابوي نو بیا خلک بیا چې ووجني یا یې لرې کړي بیا پې خلک نه یې خفه که نه وایي امن یې خراب او نو بس وایي امن موږ له ښه شی دی که نه داسې ده که نه ده سړی حیران شي د دنیا په نظام زه خو ډېر حیران یم چې خدای ستا څنګه لویه خدای په ایس سربر باندې تاسې پوهېږئ قسم که پې پوهېږي بس دکي دی او بس وهوي او بس دا روان کړي وي که نه بس د مرګه پورې دا بس د الله تعالی یو لوی نظام روان ښکته او پورته سړی نظر واچوي سړی ډېر حق حیران شي چې خدایه ستا څومره لوی داسې وخت په افغانستان باندې د امریکې حمله کړې تاسې به واړه وئ زمونږ یاد شي شهیدګل قاري صاحب یا چې امریکې حمله کړې وه دا خلک و که نه دقه خلک چې اوس د امریکې خلاف چغې وهي دې خلکو به ورته ویلې دا طالب دهشتګرد دی او دا د ښځو حقوق پزې خرابوي او دا کوي او بمونه پرې راوغورځوئ او ځایونه ورکوئ او داسې چل دی او دا دی او دا طالب بیا راونیو امریکې له بیا ورکړو پیسې بیا پرې واخیست دا حالات و که نه دقه خلک دی اوس د طالب سره څنګ په څنګ ناست دي وایي نه دا زمونږ افغان رور دی دا د افغان بچی دی او ایسته وایي ته مخکې چې مونږ در پسې مونځ کوو اقتدا ورپسې وکړي اقتدا مې دی حاضر امام پسې اوس امام شو داسې د الله تعالی یو نظام دی ګوره او څو کاله مخکې به دا ویل دا پنجابی دی او دا د عیسی غلامان دي او دا ملک راته پاکستان رانهی دا پلونه او دا که نه دا خبرې به یې کولې او څو پسې مونځ کوي وایي نه دا زمونږ ورور دی او څو کاله مخکې به یې دلته نیولې او د سلام ضعیف سفیر و که نه سفیر په کافرو کې هم ګوره دغه چې کوم دی کافر هم نه دغه کوي او دلته څومره په بې عزتۍ طریقې سره امریکې ته وسپاره مشرف الله دې دی جهنم کې واچوي او څومره ظلم یې ورسره وکړه که نه او اوس ګوره رسمي بلنه رسمي دعوت ته مقه طالب له رسمي دعوت ورکول کېږي رسما راغوتل کېږي چې ته راشي او دا اوس میډیا نه دا خبره معلومه شوه چې دا نه راتلل د طالبانو د طرفه دي نه راتلل د طالبانو د طرفه دي که نه رسما دعوت ورکوي رسمي طور باندې لکه د یو ملک سربراه یا د ملک وزیر اعظم له چې دعوت ورکوي رسمي سفر خو داسې ډلې له خو څوک رسمي سفر نه ورکوي یو ډلې له که نه دا خو رسمي دعوت یې چې ورکړه خو دا خو د یو حکومت یو موازي حکومت په حیثیت نظر یې ورته وکړو داسې د الله یو نظام دی او داسې روان سړی حیران شي نو موسی علیه السلام باندې د ساحر نوم کېښود دا ساحر دی او ډېر پوهه دی او د نور ته یرید ان یخرجکم من ارضکم د دې ځمکې نه مباسي دا وطن در باندې خراب وي په ما ذات تامرون څه مشوره راکوي نو مشوره بل څه وه خو همدا وه چې بس لرې کا ځکه چې ملک را باندې خرابوي وطن امن را باندې خرابوي نو بیا خو یې لرې کول پکار قال دی ورته ویلې ارجح واخاه لږ مهلت ورکړه دته او ورور دته معنا اخر امرهما لږ وروسته که د دوی امر چې څه کېږي وارسل ولیږه فی المدائن په ښارونو کې حاشرین جامعین جمع کوونکي یاتو که چې راولي تا ته بکل ساحر هر جادوګر په قرت کې سحار علیم پویا
یبذل موسی په علم سحر چې اوچتي د موسی علیه السلام نه په سحر کې په جمعونو ټولې جمع کړه ساحران ورته راشئ داسې مقابله ورسره وکړئ ساحران ورته راولئ نو دلته هم دغه شان چل وکړئ مولیان ورته راولئ که نه دا مخکې څو میاشتې مخکې مولیان ورته راوستئ جده کې غونډه جوړه کړه مولیان یې دا درباري مولیان حکومتونه انډونیشیا کې غونډه جوړه کړه مولیان یې راوسته دې ته دلته دا غریبانان خو مجبوره وو خو دوی خو د طالبانو طرفداري کړې وه انور شیخ صاحب پکې تللی و شیخ ادریس صاحب پکې تللی و هزاروي صاحب پکې تللی و نو بیا چې هغه اعلامیه خوره کړه مونږ داسې چل وکړو نو هغه اعلامیه کې دا و چې په خپلو منځونو کې د مسلمان وجل په افغانستان کې نه دي روا دا خو خبره ده که نه خپلو منځ کې مسلمان وجل خو نه دي روا که نه نو داسې چل دی نو بس داسې دا حربې را استعمال کړي چې دا مولیان پرې ور دغه کوي که نه دا شیخ سمیع الحق صاحب ته د وفات نه یوه میاشت مخکې راغلي وګورئ بارانه چې ته موږ سره دې باره کې مدد وکړه نو هغه ورته دا ویلي وو چې امریکا داسې ده که یو کوهي کې چې یو مرداره پرېوځي نو اول به تې مرداره راوباسي که کوهی به صفا کې نو تاسې خو صفایي په غم کې اول چې د امریکا لاړه نه شي نورې مسلې نه حل کړي او که بیا هم تاسې کوئ تاسې خپل مولیان د حکومت نو د دغه نه بچ او د طالبانو سره غلي یو ځای کې پټ کښېنئ هغوی به تاسې ته قناعت درکړي یا به یې تاسې ورکړئ یو طریقه جوړه کړئ دا خو طریقه نه ده که نه نو هغه پسې کوشش کوه چې دا سړی خو دلته حامي دی که نه او په هره ځای کې دعوت چلوي که نه راشه دا سړی کنټرول او شاګردان یې پکې هم وجاء السحرة ساحران راغله د فرعون قالو دی ویل یا ان لنا په تحقیق د حمزتین سره په تسهیل د ثانیې سره او ادخال د الف بینهما علی الوجهین په دواړو وجو سره لنا لاجر موږ دپاره به مزدورین کنا نحن الغالبین که موږ غالب شو قال هغه ورته وایي فرعون نعم او ستاسو لپاره به خود مزدوري پیسې خو به درکوو که نه وانکم یقینا تاسو به لمن المقربین خامخا د نږدېونه یې دربار سره به هم ډېر نږدې هر وخت تاسې راتلی شئ د ټولو نه مخکې به راځئ او د ټولو نه وروسته به وځئ او پټې مشورې به تاسو سره کېږي لمن المقربین دا معنا شي دا یو کتاب مې کتلی دی یو کتاب کې لیکلي دي که نه یو انګریز کتاب لیکلی دی چې طالبانو حکومت ختمېده او دا پیسې په دې خلکو تقسیمولې که نه پلانکي له مې د $1 ګټه کېښودله نو ویې خندل مسکې شو جبلی واچوله چې موږ څه مدد وکړه دا سیاب دي او دا دغوی دي دا ټولې یاد کړي دي او مجددي ته مې ورکړه هغه ویل چې موږ خو یو ځایي دومره پیسې کله نه دي لیدلي که نه او بیک را سره و که نه بیک نه به مې ورته راویستلې ورکولې به مې هغه کتاب لیکلی دی په دې حوالې سره چې اول موږ دا جنګ څنګه شروع کړه که نه داسې چلونه او طالبان سره خرچم نه یو هغه شیخ سمیع الحق صاحب چې هغه خبرې کولې هغه مثلا انوار شیخ صاحب چې دغه شوی او وفات شوی و چا ویلې چې قندوسي فتح کوی او طالب چپړې شلېدلی هغه ما نه دي لیدلي چېرته په دغه کې که نه تاسې کتلي دي هغه چې ویلې چې چپړې شلېدلې وي که په چپړو کې و نو چپړو کې و داسې دا طالب په دې شلېدلو چپړو باندې په دې شلېدلو خیرنو جامو باندې او په دې پیسو باندې چې کم دی نو مطلب دا دی چې بس داسې کار کم ځای دی قالو یا موسی دی ورته ویلی موسی اما ان تلقي عصاک یا به ته غورځې امسا ستا و اما ان نکونه نحن الملقین یا به موږ غورځوونکي شو ادب یې وکړو ته یې امسا وغورځوه ادب ډېر ښه شی دی ګورئ د ساحرانو ادب وکړه یا ته امسا وغورځوه کیل شروع کړه یا به موږ شروع ما معنا چې موږ څه سره دي دا به موږ وغورځو قال موسی علیه السلام ورته القو وغورځوئ تاسې و سوال دی امر للاذن بتقدیم القائهم چې تاسو القا مخکې وکړئ دا سوال دی چې دا خو امر بالسحر شه امر بالمعصیت خو معصیت دي موسی علیه السلام څنګه امر په سحر سره وکړه توسلا به الى اظهار الحق چې ځان ورسوي په دې سره اظهار حق دپاره خو بیا ښه ده خیر دی که فلما القوا حبالهم کله چې هغوی وګرځولې رسۍ د دوی ویسیهم همساګانې دا وایي سحرو اعین الناس دوی جادو که په سترګو د خلکو سرپو عن حقیقت ادراک یا واړولې د حقیقت د ادراک نه واسترهبوهم او خلک یې ویرول حیث خیلوها چې دوی په خیال کې راغله حیاتون چې دا ماران دي تسعه چې منډې وایي وجاءو بسحر عظیم راتګ یې وکړه په یو لوی سحر سره ووحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان القی عصاک چې وغورځوه امسا ستا بس امسا یې وغورځوله فاذا هی تلقف ناڅاپه دې امسا
تلقف تیر کړه بحسب احدث عین من الاصل تبتل او تیر کړه ما غسه یا فکونین یقلبون چې دوی څه جوړ کړي به تمویهم په دو کې سره فوقع الحق وثبت وظهر کار شو حق وبطل باطل چې ما غسه کان یعملون چې دوی جوړ کړي او من السحر فغلبوا غالب فرعون وقومه هنالك التوانقلبوا وګرځید صاغرین سارو ذلیلین ذلیل وګرځید اولقي السحرة غرزول کړل او غرزول شو سایران ساجدین سجده کوونکی قال دی ویلی آمنا برب العالمین رب موسی و هارون دا د برکت وګورئ لعلمهم بان ما شاهدوا ذکر دوی پوښ چې دوی څه مشاهده کړل من العصا لا يتعتى بالسحر دا په سحر سره د مرکار نه کیږي قال فرعون ورته آمنتم یا تاسو ایمان راوړو په تحقیق د همزتین سره په ابدال د ثانی سره به په موسی سره قبل انا زن لكم مخکې د دینه چې ما تاسو ته اجازه کړی ان هذا الذي صنعتم تاسو چې څو کړل مکرون چل دې مکرتم په المدینه تدبیر تاسو جوړ کړو په مدینه کې د خار کې تاسو د سره مخکې نه مشوره کړې و لتخرجوا منا چې وباسه د دینه اعلی حل د دې پس په تعالی منظر د چې تاسو په پوه شئ ما ینالکم مني چې مان بس در رسیږي تاسو د مشوره او داسې چلم جوړ کړی او چې مان د حکومت ونیسئ او قطعنا ایدیکم خامخا بزقتکم لاسین استاسو ورجلکم خپیستاسو من خلاف نولتا ید کل واحدن الیمنا ورجلو الیسرا ثم لو سلبنکم بیا براز وړندوم تاسو اجمعین قالو دی ورته لینا الی ربنا منګ رب زمنګ ته بعد موتنا بی ای وجن کان په کما وجه منقلبون راجون منګ رد وذو په اخرت کیس بدن دا مړم کا وما تنقم منا تنکر منا تبد نه غني زمنګ نه الا نامنا بیا تر ربنا مگر چې ایمان راوړې پاتین رب زمنګ لما جات نه چې کلم تراغله ربنا رب زمنګ پر غلینا صبر پم صبر راوا چیند په لما توعده په وخت د کول دغه څه کې چې د موږ سره وعده کوي موږ ویری پاغي باندې لاله نرجا کو پاره چې موږ کافران نشو توفنا مسلمین وقال الملو من قوم فرعون ویل مشران قوم د فرعون له ودتا اتذرو تترک موسی تپریدی موسی د قوم لیفسدو پلر د چې فساد وکي پس وکه کې بدوا اله مخالفت کا ويذرک والهتک پریک دیتا خدایان ستا وکانه صنع لهم اصناما صغارن واړه بوتان یعبدون چې دی عبادت کو وقال انا ربکم وربها زستا سرب یموددی ربم یم ولذا قال انا ربکم الاعلى قال سنقتلوا فرعون ورته زرد چې موږ به وجنو په تشریح او تخویف سره بناو بچی د دوی مولودین چې نه پیدا کی بچی به وجنو بزور باور کو ونستغي نستبقي نساهم كفلنا بهم من قبل كما چې ور سره موږ کړه وای نه فوقهم قاهر موږ بر د دوی نه قاهرون قادرون یو فعلوا بهم ذلك ذاکر ور سره وک په شکا بنی اسرائیل شکایت وک بنی اسرائیل قال موسی علیہ السلام قوم ته استعینوا بالله د الله نه مدد غواړي واسبروا علی اعظم صبر کوي په تکلیف د دوی باندې ان الامر لله فیصله د فتح الله سره د یورث یوتیا ور کوي منغه چاته شاچ په خشمنی بادی د بندګانو نه والعاقبۃ المحموده عاقبۃ المتقین د پرهیزګارانو سره ده قالو دی ویلی قوم موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته وای وزینا من قبل ان تاتینا من ته په ضرر را رسید مخکې استادراتلو نه هم ومن بعد ما جیتنا پس تاغینا چې تم تراله قال الله ورته وی عسى ربکم موسی علیہ السلام ورته وی قریب ده چې رب تاسو یو ریکادوکم دشمن بم هلاکی واستخلفکم فی الارض تاسو به جانشینان کی پزمکه کې بیان زره بیا به وګوري کای پتا مرونه بیا چې تاسو څنګه کارونه کوي په دې کې د بخده هلاکی بیا به دې اسمه کې حکیمان تاسو جوړ شین هغه باغ وخت کې خندلی چې دارا تاسو وای چې فرعون بالا کې د دې اسمه کې واکمنان به مونږه جوړي تاسو په پوښتې خبره خندلی بس